الله علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات شریف کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په حواله باندې واقعه ذکر کړې ده چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما یو ورځ د کوفی په اطرافو کې تیرېده نو څه فاسقان را جمع شراب اسکل په دوی کې یو کس سندرغاړو سندرې به ویلې زازان نوم یې چې د به رباب په موهه او ورسره به یې سندرې ویلې کله چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما د آواز واورېده نو وی ویل ما احسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى كان احسن سخد دا آواز کاش چې د په قرآن کریم د کتاب الله تلاوت په کړو نو ډیر خبر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما په سر باندې صادر واچو روان شو زازان دغه خبرې وورېدې تپوس یې وکړو چې تاسو او دې څه ویلي خلق ورته و چې دا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما صحابی رسول دی صلی الله علیه وسلم او دی وویلي چې څومره ښه آواز دی ده خو کا چې ده پې د قرآن کریم تلاوت کولی نو د زازان په زړه کې یره پیدا شو فورا راپاڅېد خپله شپېلۍ یې ماته کړه او په منډه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما پسې ځان ورسېد زازان په غاړه کې رومال اچول او د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما مخې ته په ژړا شو ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما غاړه ورکړه دواړه په ژړا شو بیا عبدالله ابن مسعود في فرمایل كيف لا احب من احب الله زه څنګه د هغه کس سره محبت ونکم چا سره چې الله محبت کوي یعنې څنګه چې د ده سره اوس الله محبت کوي نو زه هم سره محبت کوم نو زازان سندرغاړي سندرې ویونکي په اخلاص باندې توبه وویستله او د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما سره ملګری شو همیشه د پاره به د سره همیشه قرآن کریم یې یاد کړ او ډېر علم هغه هم د ده نه زده کړ بلکې د علم امام جوړ شو تر دې چې ډېرو احادیثو کې روایاتو کې راځي عن زازان عن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې دا روایت د زازان د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما نه نقل کړی دی دا روایت د هغه نه نقل کړی دا روایات یې اوس د ده نوم راځي دومره لوی عالم شو توبه وویستله قدرمنو اوس موږ سره وقت شته توبه وباسو الله ته او دا یاد ساتئ یو د دنیا عدالت دی یو د الله عدالت دی د دواړو کې ډېر فرق دی محترم الله جل جلاله د انسان د توبې ډېر قدرداني کوونکی دی تاسو دې ته سوچ وکړئ چې که چېرته دنیا کې په یو کس باندې د دروغو دعوو شي او عدالت ته فیصلې لاړې شي تحقیقات وشي تحقیقاتو نه پس پته ولګي چې دا دعوه خو د دروغ وه نو عدالت د دې سړي دا مقدمه ختمه کړي خو د دې مقدمې ریکارډ د عدالت د ځان سره بیا هم ساتي اوس که چېرته دا سړی د عدالت ته هر څومره دا ووایي چې کله خبره دروغ ثابت شوه نو زما دا ریکارډ خو اوس ختم کړی دی عدالت نو عدالت ابا ورته وی چې نه
ریکارډ به موږ د ځان سره خامخا ساتو. بل طرف ته د رب ذوالجلال د هغې عدالت د هغې معاملت ته وګوره، د رب ذوالجلال معاملې ته وګورئ چې کله یو سړی واقعي مجرم او ګناهګار وي، خدای د الله جل جلاله د وړاندې په اخلاص توبه وباسي او معافي وغواړي، نو رب ذوالجلال د ده توبه هم قبلوي، د عملنامې نه یې د ګناه هغه ریکارډ هم ختموي، تر دې چې د ده د لاس خپو او کومو فرشتو چې د ده ګناه لیکلې ده او په کومه ځمکه باندې د ګناه شوې ده، د دې ټولو نه الله پاک د ګناه هېره کړي، د دې دپاره چې سبا د قیامت په ورځ دوی د ده خلاف ګواهي ورنکړي. الله دومره رحیم و کریم ذات دی، الله ته توبه وباسو.